بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم زموږ عمل دی، نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه په ژوند کې لازمي یو ځل خامخا وکړئ. تاسو کو چېرته مایوسه شوي یئ او تاسو ته ستاسو محبت میلاویږي نه، نو پوره ژوند کې دا وظیفه یو ځل وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته ستاسو محبت دا به میلاو کړي. صرف د یو منټ عمل دی، د یو منټ وظیفه ده. تاسو یو منټ دا وظیفه وکړئ، د محبوب نه به خپل ځان نشئ خلاصولی. د محبوب چې کومه رویه ده، دغه چې کومه سوچ دی، دا به تاسو एकदम محترمه دا بدل کړئ. محبوب چې کله تاسو سره خبره کوي، کله تاسو سره محبوب دا میلاویږي، نو تاسو سره په خبرو کولو باندې به ستړی کېږي نه، ستا په ملاقات باندې به تنګېږي نه، دغه رنګه ستا په کال او رنګ باندې به نه تنګېږي. ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. نو دا وظیفه چې کله تاسو کوئ، نو په سوچ باندې، په سمج باندې دا به کوئ. خو یاد ساتئ، دا وظیفه صرف د جایز مقصد دپاره تاسو کولی شئ. الله پاک په فضل باندې، د الله پاک په کرم باندې تاسو ته به 100% رزلټ دا ضرور میلاویږي. وظیفه وکئ، ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده، ډېره زیاته زبردست وظیفه ده. وظیفې د ښودلو نه مخکې کو تاسو په چینل باندې نوي یئ، نو تاسو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په دغه رنګې مخکې ملګرو سره هم د ویډیو شیر کړئ چې هغوی ته هم داسې قسم له وظایف دا ور ورسېږي او د هغوی ته خپل محبت دا میلاو شي. دغه رنګ دې سره سره د بیل آیکن هم پریس کړئ چې هره نوې ویډیو هغه چې کله ورخیږي او دغه رنګ یې اپلوډ کیږي، هغې نوټیفیکیشن تاسو ته ضرور دا حاصلیږي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه 100% یقین سبا کوئ او انشاءالله 100% رزلټ دا به تاسو ته درکوي. نن زموږ وظیفه د هغه خلکو دپاره ده چې کوم کسان د خپل جایز محبت نه مایوسه شوي دي. ډېرې زیاتې وظیفې وکړه دي، وظیفې پیدا نه کوي او دغه رنګې هغوی مایوسۍ شکار شوي دي. دا وظیفه تاسو په ژوند کې یو ځل وکړئ، انشاءالله العزیز محبت به الله پاک تاسو ته در نصیب کړي 100% ګارنټۍ سره. یاد ساتئ چې که څوک داسې وي تاسو نه خفه شوي وي، تاسو نه مرور شوي وي او تاسو دا غواړئ چې هغوی سره روغه وکړئ، په دنیا کې هر څوک وي. د روغ لپاره محترمه دا وظیفه ډېره زیاته اعلی ده، ډېره زیاته زبردسته ده. که چېرته ستاسو محبوب سات سمندر پار وي او دا وظیفه تاسو دلته کې وکړئ، محبوب په تصور کې راولئ یا د هغه تصویر باندې دا وظیفه یو ځل وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک بس محبوب ستاسو په قدمونو کې دا راوارتئ او ستاسو قدمونو کې به ټول ژوند دا به تیر کړي. وظیفه داسې ده، کله تاسو د ماښام لمونځ وکئ، د ماښام د لمانځه نه بعد به په یو ځای کې ودرېږئ او دغه رنګ 21 پیرې به درود شریف ووایئ. 21 پیرې درود شریف ویلې، بیا به داسې وکړئ چې په ښي خوا باندې به ودرېږئ او ګز خوا به لږ اوچته کړئ. یا الله الله الصمد دا به 21 پیرې وي. یا الله الله الصمد، یا الله الله الصمد، دا 21 پیرې برابر شو. بیا به په ښکته کې او 21 پیرې به درود شریف دا وي. بیا به د هغې نه بعد را به شي په قلار به کټ کې کښېني یا به صوفه کې کښېني یا به دغه رنګې جومات کې چېرته کښېني یا په درې پوزکي باندې کښېني. 3000 پیرې به یا ودود وي، 3000 پیرې به یا ودود وي. انشاءالله العزیز تا څومره جایز مقاصد دي څومره هم څه دي، الله پاک به په ښه طریقې سره بهترین طریقې سره پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.